دیره کې ژوند څنګه تېرېدو بچې هغه دیره کې پراته وي الحمدلله نن د خپل کور مالکه جوړه شوه زه دیره کې ډېر ګران ژوند تېرېدم ماما تاسو له الله د دې په دعا عمر درکړي تاسو موږ ټول ډېر دې مبارک شه دا ونیسه ښه مور جانې صحیح ده مور جان دا د ستا پنځه مرلې فلاټ شو او یوازې فلاټ نه مور جانې دله بیا جوړیم کور به هم پکې جوړېږي انشاءالله چې بل ځل تا زه راولم دلته به ته خپل کور ته راځې انشاءالله درته وایم د دې رور په دې دغه باندې به د ډېرو بې غیرتو سترګې ښکته شوي ځکه چې ما له چا یو شپې له زیرا نه کو او ما ته چا د باران په سبا ونه ویل چې راځه ورندار یو تورسري مونږ کره شپه وکړه او یوازې زه نه ما سره یو تورسري لور هم ده او نو ما ته اوس هغه سړی ښه شو که ما ته دا پردې سړی ښه شو نن ستا بچی د ملک صاحب لور ده ښه نن ستا بچی د نیاز لالا لور ده ته به غم نه کې بې کوره نه وي ښه کور دې مو شو الله لاک لاک شکر دی بې سهارې به نه پاتې کېږي ښه چې چا څوک نه وي دغه الله وي بچې ملک صاحب درته ولاړ دی څه ورته وي ما زموږ هېڅ څوک هم نه موږ په هدیره کې میاشتو دوه درې میاشتې تېرې کې زموږ هېڅ چا هم تپوس ونه کړو ستاسو له د الله ډېر عزت دی تاسو هدیره کې پراته وئ بېنوا وئ څوک هم نو چې د چا څوک نه وي مورجانې دغه الله وي نن الحمدلله ملک پراپرټۍ ستاسو دپاره پنځه مرلې اعلان وکړو باقي ده به تاسو له کور جوړئ ملک پراپرټۍ ته به دعا کړي بلکل ډېره موږ د ده شکریا ده کو الله پاک د ده له ډېر عزت ورکړي چې ده زموږ په پښتو دومره ننګ وکړو او نن کیدای شي د ده د پښتو په وجه د ډېرو بې غیرتو سترګې ټیټې شوي چې وګوره موږ خپلو رشته دارو موږ سره هېڅ پښتو نه کله چې دونه ګام په ګام د هغې کور سره موږ خیمه لګولې وه او دومره په فاصله کې یو پښتون راپاڅېد او زموږ د تورسرو باندې دومره د عزت پرده واچوله نو الله پاک ته تاسو له ډېر ژوند ورکړي الله پاک ته ده له د دې نه ډېره او تېره ورکړي چې ده زموږ سره دونه غټ امداد وکړو مورکې په زړه دې څه ارمان دی اوس هم ملک صاحب هم ولاړ دی نیاز لا هم ولاړ دی د ملک پراپرټۍ مشران هم ولاړ دي ووایه ورته کور جوړوئ مورکې والله جیبه زما خو په زړه باندې دا ډېر غټ ارمان و ما به هسې یو ځای بیه کړو ما به ویل دا مرله پسو ده چې هغې به راتېل په دې ده ما به ویل یا الله خدای پاکه بس په دې کې ته مونږ سره همدردي وکړي زما خو د دې وس نشته نو دا په مونږ باندې الله یو داسې پښتون مهربانه کړو چې زمونږ ډېر زیات یو داسې د کار یې راله کړو چې زما د عمر ټول ارمانونه پوره کړل کور دې جوړ شي مورکې انشاءالله چې جوړ شي زما بچي نه چې زما نصیب هم ورته دوا کوي ملک صاحب د دې مورکې دغه خبره اوره وی کور دې راله جوړ کړي زما بچي نه نصیب به ورته زما دعا کوي نو ملک صاحب نیاز لا ملک پراپرټۍ نه زه امید لرم تمه لرم چې کم 5 مرلې ملک صاحب تاسو ورله ورکړئ دغه راشه جي راشه بچې تم راشه 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 چې ما سره یو دغه ونیسه مورجانې دا ستا مبارک شي او انشاءالله تعالی جوړو به هم دله ښه لالا څنګه الحمدلله جوړو به هم ورته ښه مورجانې ملک پراپرټي به ورکوي تاسو له چې کومه 400 روپۍ میاشت ده او انشاءالله تعالی په دې کور بدله شوروم کو 15 مرلې مې راپسې اصول لیکلې ملک صاحب سره په بیګا موږ میټینګ کړو چې موږ دا ویډیو څنګه وکتله بله شپه تاپسې درغلي زه ملک صاحب دواړه درته ووایي چې بهی سهار کې ولا چې ابۍ کور کې وي شپه کې وله وګوره خو چې سهار دی له راکړه اوچته کې الحمدلله دا کور کرۍ دې موږ پسې دا 15 مرلې پلاټ دې مبارک شه او امید در به کوم چې ان شاء الله تعالی په دې بدله 2 کمرو کور زمونږ د زړه بس همدا ارمان چې مل زما د دې بچو به څه مستقبلي او څنګه ژوند به وي بس دا زما د زړه ارمان چې زما د بچو د ناستې کونې ځای پیدا شي نو ان شاء الله دې به زمونږ د دوا نه اړو وځي نه ډېره مننه مور جانې الله هم خوشحاله ساته ملک صاحب نن درته یو مورکې راغه چې هدیره کې ژوند تېرولو الحمدلله ستاسو په وساست باندې دغه 15 مرلې تاسو ورله ورکړو دغه مورکې دپاره به څه وایي ملک صاحب یو جهان مننه بسم الله الرحمن الرحیم کاشف علي بھائی ټولو کتونکو ته السلام علیکم او تاسو وایو په خیر علي په دې پروګرام کې تاسو د الله قدر کی دا واسطه سو بل اوچت کړو
او موږ درلو د شپې زه منبر صاحب درلو 12 بجې وې بیګانه او بله شپه په هغه ټایم باندې موږ تاسو ته وي خو په دغه کور په دې باندې په خپله په کیمره راتلم نه چې ما بالکل دا کور هم دیله موږ په کرایه باندې وکړو تا ته ما ډر وکړو چې د نیمې شپې دیله وګوره ګرانې ولې وګوره خو بالکل د دې جون چې موږ وکړو په مقبره کې دی جون کوه او د دې ماشومې خبرې چې ما تا کله په پیج باندې ورکړې هغه موږ وکتو نو زموږ سترګې مطلب تر اوسه پورې لوچې شوي نه دي اصل خبره دار چې یو طرف ته نه دا پردی بچی ولاړه دی بل طرف ته مې د خپل بچی رپاره هم پکې نه دی کړی په خپل بچی کې په پردي بچی کې مونږ پرخ نه دی کړی کاشف بھائی او اصل خبره دار چې دا خبره مونږ برداشت نه کړی نورم زه سرمایه‌دارو نه دا امید نه لرم چې لکه خلک دې دا وکړي هغه دې وکړي خو خبره دار زما چې کوم وس دی دې مونږ دې له راوغوښتل چې دا ټوکې نه دي کني ما ویلي چې څنګه ما هغه کار وکړو داسې دا انشاءالله ورکوم به ولا کو څوک وایي چې کاشف علي دی او دوکه ده او دا دی او هغه یا ملک پراپرټي ده یو غیرتمند دی صرف راپاسي ملک صاحب هغه دې ولې انتقال ټیکس دی هغه جمع کړي او را دي چې هغه د زمانه د دې بچو په سر انتقال وکړي زه ورته هغه کوم قبضې دپاره یو سړی نه مطمئن کېږي را دي شي هغه کور هغه کار دی پې ولې هغې شروع کړي ما ورکه بقاعده ټول زه د الله نه امید لرم او تاسو نه امید لرم تاسو به ولا جوړوم تاسو به ورسره ودرېږم چې څنګه مولا فلاټ ورکو ملک صاحب ان شاء الله کور به مولا جوړوي دا به راسره واده کوي لاله ان شاء الله کو بوله کاشف بھائی هر څه بول زمونږ چې څومره کېږي زه به وله کوم پلاټ مې وله نن ورکړه ان شاء الله ړومبی شروع پې م وله زه کوم بقایا چې څومره کتونکي دي بالکل را بیدار دي شي او نورم ما بالکل کوشش کړې زموږ چې خپل کم د شارجې زموږ انډیوالان دي زما د سعودي انډیوالان دي زه هغې خلکو ته هم ریکویسټ کوم چې بالکل ما په خپل بچیو په دې پردي بچي کې فرق نه دی کړی ان شاء الله زما چې څه وخت زما په دې پراپرټۍ کې د 100 پنځو دغه شان یتیمانانو پته نه لګي بالکل په ما کو ځان هم راشي او کو د غیرت په ځای باندې خبره راغله نو ټول جایداد د پې هم اعلام شي بالکل نو دا مونږ درغلي یو زه منبر صاحب او ډېر په یو سوچ او دا هر څه مونږ کتلي حالان کې پاکستان کې په دنیا کې نور هم ډېر سرمایه‌دار خلک پراته دي مونږ خلکو ته دا میسج نه ورکړو چې خلک او الحمدلله مونږ کو دا کار او خدای پاک دې د هر مسلمان نه هم دا کار ډېره مننه ګرانو کتونکو ملک پراپرټۍ هغه ویډیو وکته نو الحمدلله شپې ما ته ځان نو رسولو ما ته یره دي دپاره کور غم وکړه الحمدلله کور یې هم وشو او ملک صاحب وایي چې یاره خلک دي څوک به څه وایي څوک به څه وایي د دې خلکو کار دا دی راشي او خبرې چالو کړي زمونږ کار انسانیت دی بچې ته خوشحاله شوې ډېره ډېره شکریه ماما ستاسو په موږ د حیا او عزت لاس کې هدیره کې ژوند څنګه تېرېدو بچې هغه هدیره کې پراته وي الحمدلله نن د خپل کور مالکه جوړه شوې زه هدیره کې ډېر ګران ژوند تېرېدو ماما تاسو له الله د دې په دوه عمر درکړي تاسو موږ ټول د عزت لاس ملک صاحب ته به دعا کې ډېره نیاز لا ته به دعا کې ډېره ورته ملک صاحب نن د ستاسو په وساست باندې دې ماشومې په مخ خندا پیدا شو الله پاک دې دغه شان د ټولو یتیمانانو په مخ باندې بالکل خندا پیدا کړي او خدای پاک دې زیات تر نه کار چې کوم دی هم د ملک پراپرټۍ نه واخلي چې کوم آنر دی الله پاک دې ټول زما چې کوم ملګري دي زویم خدای پاک دې د نیکۍ کار واخلي چې کار چې کوم دی بالکل غریبو ته پیدا ورسو ډېره مننه ملک صاحب خوشحاله اوسئ مورکۍ خیر کې نه یو تپوس کوم مورجانې هدیره کې ژوند تېرېدل نن الحمدلله د خپل کور مالکه جوړه شوې څه به وایې مورجان الله چې روکې ما ته خو د خوب لیده دي ځکه چې مونږ کوم شپه په باران کې تېره کوو مونږ په باران ووالو ما سره یو لوی سردار کلام پاک هم په هغه ځای کې پروت او ما سره خوا په خوا د دې کور والا رونه پراته خو هغې سبا باندې زمونږ تپوس نه کړو چې دا باران والي خلک لږ مونږ وګورو چې څنګه دي او د یو پردي انسان په مونږ باندې لکه یو ډېره زیاته لوی قرباني زما دې رور ورکه په ما باندې مورجانې ډېر د مبارک شه دا ونیسه مورجانې صحیح ده مورجانې دا د ستا پنځه مرلې فلاټ شو او یوازې فلاټ نه مورجانې دله به یې جوړیم کور به هم پکې جوړېږي انشاءالله چې بل ځل تا زه راولم دلته به ته خپل کور ته راځې انشاءالله درته وایم د دې رور په دې دغه باندې به د ډېرو بې غیرتو سترګې ښکته شوي ځکه چې ما له چا یو شپې له زی را نه کړو او ما ته چا د باران په سبا ونه ویل چې راځه ورندار یو تورسري مونږ کره شپه وکړه او یوازې زه نه ما سره یو تورسري لورم ده او نو ما ته اوس هغه سړی ښه شو که ما ته دا پردی سړی ښه شو وي ژوند کې هغه ټایم د کار شي سړی چې د انسانیت په کار شي مورجانې تاسو ورځئ الله هم ښه ساته تاسو سیر ته شئ زه به اوس یو څو خبرې وکړم لږ ټایم به د نه اخلم لالا یو څو خبرې کوم زه ګرانو کتونکو کاشف علي د چا خپو خور هم نه دی کاشف علي دومره تکړه نه دی خو دا هغه خلکو ته زه یم چې کم خلک راشي که نه او دا لایف چالو شي نو ای الله نه به یارېږئ دا یاد ساتئ یوازې دا لایف او دغه ویډیوګان نسته نه جوړېږي راشي د انسانیت کار وکړئ بې خوندو تورمخو تاسو ته وایم ټول عمر به تاسو لګیایي کاشف علي نن قدم کېښو ملک پراپرټۍ نن قدم کېښو د انسانیت دپاره نو الحمدلله زه خپل کور کې داسې وړه بچی لرم
داسې وړه ماشومان لرم زه خپله کور کې دغسې درد لرم نن چې الحمدلله ملک پراپرټۍ دې له پلاټ ورکو نو زه په دې فخر کوم او ویاړ کوم او ملک پراپرټۍ سره به زه ودرېږم چې زما د غریب خیال کوي د بېوسه خیال کوي د یتیم خیال کوي او بېکورو خلکو خیال کوي نو الحمدلله ملک پراپرټۍ له به زه لاس ورکوم بچې وخانده شابه سمه تیزه وخانده چا تور مخو ته په مخ سپېړه شي که نه چې دا کم خلک لګیا دي وخانده ورته شابه ای قربان زما دغه خندا پکار ده لالا ما خو بڑا سوخ کو زما په ډیر سو خو نور به زه تاسو ته ووایم چې کم خلک لګیا دي جواب ورکول زموږ نشته زموږ کار انسانیت دی الله هم تل خوشحاله کامیاب ساته کاشف بھائی ستاسو ډیره مننه والله دې ستا عزت وکړي الله یې تا خوشحاله کړي خو زه به راته دا یو خبر وکړم چې موږ د پېښور نه کله واپسي وکړه 2 بجې زما په خیال قریبا موږ واپسي کړې وه او الله ګواه دی چې نه ملک خوب کړی و نه مونږه په دې زړه مو یو غټ بوج پروت و خدا د الله لوی کرم دی چې موږ سره یو نوی پراجیکټ بالکل تیار دی کیمره کې خیر دی وسیم بھائی راغستی شي دا زموږ د ټولو نه ګران پراجیکټ دی 65,000 د دې زموږ ریټ دی خو ملک راته وي چې دا کور به انشاءالله تعالی دې خوراکۍ له هم په دې پلاټینګ کې جوړو الله هم تل خوشحاله کامیاب ساته او دا ټوله ستاسو مینه ستاسو محبت ملک صاحب لالا ته به هم راځم ړومبی کور به زما د دې مورکۍ کاشف بھائی بالکل داسې چللی ده مطلب په دې نوره میډیم نن راغلی ده پروګرام په دې باندې چې کوم نن کېږي 17 دینه بعد په دې د خرڅ پروګرام کېږي ما له خدای پاک د دې نه مخکې یو شپږ کناله پکې ما خرڅه کړې ده خیال لري خو مطلب دا چللی کار به ړومبی ده بیا په کور باندې شو ډېره مننه خوشحاله اوسئ ګرانو کتونکو ملک پراپرټۍ دغه ځمکه اغستې ده نو الحمدلله ړومبی کار به د دې مورکۍ دپاره چالو کوي ړومبی کار به انشاءالله دغه مورکۍ دپاره به دلته کور جوړیږي نو زه ټول کریډټ ملک پراپرټۍ ته ورکوم الله دې تل خوشحاله کامیاب ساتي الله دې دې له ډېر عمر ورکړي چې زما دغسې غریب یتیم بېوس سره ودرېږي او دغې لپاره ښه سوچ کوي لالا تاسو ښه که نه نن خو به یې زموږ دا ویډیو کتلي حقیقت به دې نن کتلی لالا حقیقت چې چا وکتل نو پته به ولګي هسې خو خلک لګیا یې هر چا پسې او ستاسو کار او د دې کار نیازلي ډاله دي 100% کار د دې صحیح دی چې یو سړی څه شک کوي بار د باره دې راشي ودې ګوري او په دې کې بس د ډېرو خبرو اجازت ځکه نشته چې تاسو هر څه ووایي او حقیقت ما مخکې پیره ښکاره کړی دی دنیا ته زمونږ نو بس دې کې خو زه وایم هسې خبرې که سړی کوي هغه خوشحاله اوسئ ګرانو کتونکو دا د ملک صاحب مشر ورور دی ښه بچې نور به راته څه وی زموږ ملک صاحب پښتو ته بیا ډېر ډېر سلام قربان وبړه کوي لاسونه ګرانو کتونکو عزت او ذلت الله ورکړي دا یاد ساتئ مړه څه خلک بسي چې ما پسې به لګي او ما پسې به خبرې کوي څه خلک به یار چې ما پسې به ډرامې کوي او ما پسې به خبرې کوي ملک صاحب پسې به خبرې کوي دغه ماشوم ووایي د ملک صاحب پښتو ته مې ډېر ډېر سلام نو زما هم د ملک دغه پراپرټۍ ته ډېر ډېر سلام الله دې ملک پراپرټۍ ته ډېر عزت ورکړي ښه ملک پراپرټۍ ته ډېر ډېر سلام ډېر ډېر سلام قربان شم قربان شم او خوشحاله خو یې که نه اوس ډېر زیات بچې ملک صاحب درته ولاړ دی څه ورته وایي ما زموږ هېڅ کم نو موږ په تېره کې میاشت 2-3 میاشتې تېرې کې زموږ هېڅ چا هم تپوس ونه کړو ستاسو له د الله ډېر عزت دی چې زما دا بچی ډېر زیات نیازبین بچی دی بس ما په دو پتا کې چې کوم نو فرق نه دی کړی انشاءالله په دو او په بل یتیم کې زه فرق ونه کوم دا زما ډېر نیازبین بچی دی انشاءالله زه به په ټول یتیمانانو کې فرق ونه کوم ټول به خپل بچی ګڼم انشاءالله د بچې څه خبره وکړه بچی ډېر ښکلې خبرې وکړلې او کاشف به یې اصل خبره دار چې هر سړي له دا پکار دی چې په خپل بچي کې په پردي بچي کې فرق ونه ګڼي ځکه چې دا بچي زموږ ټول دا زموږ بچي او خاص کر له د یتیم او د غریب او د مسکین خیال ډېر زیات پکار مننه لالا ماشومې د پاره څه دا زموږ بچی ده د نن نه پسه او انشاءالله تعالی دې چې څه قسم منډه او خدمت ملک پراپرټي کوي لوی شي لوی شي ډېره مننه ګرانو کتونکو الله یو ټایم کې راته ژړا هم راغله ملک صاحب ته وایي یاره زموږ چا تپوس نه کو او تاسو زموږ تپوس وکړو نو الله پاک دې ملک صاحب له ډېر عمر ورکړي لالا نن ستا بچی د ملک صاحب لور ده ښه نن ستا بچی د نیاز لالا لور ده ته به غم نه کې بې کوره نه وي ښه کور دې مو شو الله لاک لاک شکر دی بې سهارې به نه پاتې کېږي ښه چې چا څوک نه وي دغه الله وي هغوی داسې مشران وي ښه الله دې خوشحاله ساتي ډېر بې پردې شوي او ډېر بې وسه شوي بیمارو هسپتالونو رانیولي زموږ ستاسو ټول قوم ته جي سلام دی الله تاسو له نور هم داسې زندګي درکړه چې خلکو سره ښېګڼې کوو الله هم ښه ساته غم به نه کې دلته به راځې انشاءالله کور ته به دې راولو صحیح ده انشاءالله کور ته به دې راولو ګرانو کتونکو
ملک پراپرټي دغه نوې ځمکه اغستې ده دې کې ډومبی حق د دې غریبو الحمدلله دا یوازې ویډیو نه ده زه به درته باقي د پروف ښیم ثبوت به یې درته ښیم نیکسټ ټایم دپاره چې زه راځم د دې به دلته کور وي دی بدل دی په حیا په عزت را دننه کوم زه ګرانو کتونکو زموږ مقصد انسانیت او انشاءالله د دې انسانیت دپاره به کار کوم د دې خلکو دپاره به کار کوم چې څوک څه وایي وایي دی زما کار انسانیت دی د ملک پراپرټۍ کار انسانیت دی الله هم تل خوشحاله کامیاب ساته پښتنو ډېره مینه م راکړه ډېر محبت هم راکړو الله هم چرې مه خرابوه دا هر څه ستاسو په وساست باندې نن دغه ماشومه خوشحاله ده د ستاسو لور ده دا د پښتنو لور ده ګرانو کتونکو دغه ملک پراپرټۍ نمبر هم چلیږي که څوک غواړي چې دې سره مرسته او تعاون وکړي نو د کور دپاره انشاءالله ملک پراپرټۍ سره ودرېږئ او د دې دپاره کور جوړ کړئ مال اور زما خوږ ورور چې جال اجازت راکوي چې هر چېرته خپلې دعاګانې کې یاد ساتئ الله حافظ